نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، د ذوالحجې میاشت شروع کېدونکې ده. نبی علیه الصلاة والسلام د ذوالحجې د میاشتې لپاره فرمایلي چې کوم یو انسان د ذوالحجې میاشت وویني او اراده یې د قرباني کولو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې هغه د خپل نوکان او خپل ویښتان نه پرې کوي تر هغه وخته پورې چې کله دی خپل قرباني وکړي، د هغه نه وروسته د بیا نوکان پرې کړي. نو لهذا نن اخري ورځ ده، د جمعې مبارکه ورځ هم ده، او دا سنت طریقه هم ده چې د جمعې لمانځه لپاره د مسلمانان صفایي وکړي. نو نن ورځ اخري ورځ ده چې کوم مسلمانان نوکان پرې کول غواړي، ویښتان پرې کول غواړي، د هغه نه وروسته بیا تر قرباني کولو پورې د هغه مسلمانان د نوکانو پرې کولو نه او د ویښتانو پرې کولو نه د خپل ځانونه وساتي، او دا سنت عمل ده. هر مسلمان چې قرباني کول غواړي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې هغه د په 13 ورځو کې خپل نوکان او خپل ویښتان نه پرې کوي.